أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوس دا ورځې چې دي موږ چې په کومه کې دي ته 2020 وایي 2020 په دې 2020 کې ټول انسانیت او ټوله دنیا ډېر لوی په مصیبت کې ده. خو وایي چې دا څه ناشنا خبره نه ده که نه چې نیټ کولاو که تا ته پته ولګي د نن نه 100 کاله مخکې چې 1920 هم ټوله دنیا په مصیبت کې وه. په هغه ورځو کې سپینش فلو راغلی وه او تقریبا 2.5 کروړه خلق تباه شوی 1920. ښه وی د دې نه مخکې 100 کاله مخکې نور لاړ شه نو هغه 1820 نو په 1820 کې په کلکته کې په انډیا کې هیزه راغلی وه او د هیزې په وبا باندې په تمامه دنیا کې په لکاو خلق مړو او چونکې د انګریزانو حکومتو نو انګریزانو هغه هیزه ځان سره لندن ته وړې وه هلته هم بد حلو. وی نور پسې خوا لاړ شه وی د هغې نه بیا 100 کاله مخکې په 1720 کې په فرانس کې طاعون بیماري فلیګ راغلی او ډېر شی مخلوق پکې مړو. وی نور کو پسې اخوا ځای که نه نن نه 1500 کاله مخکې دا خو د سلونو کاله خبره 1500 کاله مخکې په 541 او 542 عیسوي کې یعنې د عیسی علیه السلام نه 542 کاله وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 100 کاله وروستو په رومن امپایر ورته وایي یعنې د شام په دې علاقه کې د طاعون بیماري راغلې وه او په لکاو خلق پکې مړو. او اوس هم چې کله د اردن علاقه کې د چونکې د صحابو قبرونه ډیر دي نو زه چې تلی وم ما به د صحابو د قبر زیارت کاو او د هغې باندې به بار یو کتبه لګېدلې وه او د هغه زندګۍ حالات به پکې مختصر په عربۍ لیکلي وو او ما به خپلو ملګرو ته د هغې ترجمه کوله. نو عجیبه خبره دا وه چې د اکثرو په اخیر کې به یې لیکلي وو وماته بالطاعون دی په طاعون باندې وفات شو. د هغې نه هم لږ اخوا مخکې که ته لاړ شې نو د نبي علیه السلام د دنیا نه د راتلو نه مخکې په خانه کعبه باندې چې کله ابرهه حمله کوله نو په هغې وخت کې الله تعالی د هغې د مقابلې دپاره چې هغه هتیان راوستي وو ابرهه نو الله د هتیانو د تباه کولو دپاره مرغۍ لیږلې وې او په هغې باندې د خلقو په خوله باندې خبره وه واقعي فیل به یې ورته وی فیل چونکې اتي ته وی نو الله تعالی چې په خپل رسول باندې کله وحی را لیږلن د هغې ذکر یې ورته وکړو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. د هغې خلقو دپاره ناشنا نه وه لکه زمونږ چې چا سره خبره کوو نو دا وړوکی د حالاتو نه مخکې شوی دا د حالاتو نه پس شوی نو د ملکڼ خلق ټول په دې پوهېږي چې حالات څه ته وایي. دغه شانه خلق په اصحاب فیل په لفظ باندې واقع فیل باندې ډېر ښه پوهېدل. عجیبه اتفاق دا و چې هلته اتي راغلی نو خدای د هغې د والو دپاره اتي لیږلی شو خو اتي نه لیږو وړه مرغۍ یې ولیږله او الله خپل شان خو چې زه په وړه مرغۍ باندې هم اتي تباه کولی شم. خو په هغې ورځو کې چونکې مایکروسکوپ نه نو د ټولو نه کمزوری او د ټولو نه وړوکی جانور زنده سر چې دی هغه بیکټیریا یا وایرس دی نو وایرس یې ځکه نه لیږو چې وایرس خلقو نه پیژندو. خو په موجوده حالاتو کې چې کوم مصیبت د کرونا په صورت کې راغلی دی دا د یو وایرس د وجې نه دی او الله تعالی په وایرس ځکه راولیږو چې مایکروسکوپک سټډیز اکثرو خلقو کړي او وایرس هغه ارګانیزم دی چې په عام مایکروسکوپ باندې هم نه ښکاري په الکترانیک مایکروسکوپ باندې ښکاري نه یې د پسې راولیږو. الله تعالی تا ته دا ښیي چې زه تا په معمولي وایرس باندې وښلی شم. دا د نیټ انفارمیشن چې ته والې نو ستا یوه سترګه رڼه ده ستا یوه سترګه ټیک ده خو دویمه سترګه ستا د وحی په کار ده وحی چې د قرآن او حدیث ته وایي نو که ستا دواړه سترګې کار کوي نو بیا ته بینای که نه یو د نیټ سترګه دې کار کوي ساینس او ټیکنالوجي
او د قرآن او د حدیث نه بې خبره نو بیا بقای لکه یو سترګه ستا ړنده ده یو سترګه چې ړنده هغه ته بقا وي. نو که ته وایې چې زما دواړه سترګې دې کولاوي نو بیا د دې حالاتو تجزیه د قرآن او د حدیث په رڼا کې وکړه. د دې وجې نه زموږ د ننني درس موضوع چې د هغه دی کورونا، قرآن اور پاکستان. نو قرآن د دې په باره کې وایي چې تاسو له دا تکلیف زه ځکه در کومه چې کله په تا دا حالت ولیدل نو ستا په ذهن کې یکدم داسې راغله چې یاره دا کارونه ولې کېږي. نو وایي چې د دې ړومبۍ فایده خو دا ده چې په تا پسې معمولي غوندې وایرس در لیږلی وسنۍ مصیبت پخواني مصیبتونو کې دا فرق و چې پخوانی مصیبت به ایریا وایزو په یو علاقه به بل علاقه خو به ترې بچ وه. لکه موږ پاکستانیان ملکڼ والا خلق چې تنګ شو نو کم از کم مردان او صحابۍ خو بچو که نه. نو موږ هلته لاړو اکو فرض کړه زلزلې په صورت کې علایي او هزاره په بد حال وه نو مردان، پیښور او لاهور او کراچۍ په خالون د هغو نه سرجنان په هغې سات او پروفیسران راورسېدل چې د علایي د خلقو امداد وکړي. او که فرض که سیلاب په سوات کې راغلی او موږ په بد حلو نو کراچۍ والا خو ټیکو که نو خلق چې کراچۍ ته لاړل نو هلته کې ساه واغستو. خو دا واحد عذاب دی چې په دې کې ستا د تلو او د تښتېدو ځای نشته. ځکه ته وایې کراچۍ نه یا خو د دې نه په بد حل ده، نو ته وایې دوبۍ نه وایې هلته خو مکمل لاکډاون دی، نو ته وایې چې امریکا کې زما سوګدي پیسې به راولېږي هغه وایي زه خو دننه ناسم په کور کې راوتی نشم د سره، نو زما خو بیا ډېر بد حل دی. نو ته وایې زما خویندې زما رونه او زما بچي په ملیشیا کې دي نو انشاءالله چا به پیسې راولېږي هغه وایي د خدای بنده ستا خو لازمه کشتی تا نه خو به چېرته وربشې جوار به در کوئ مونږ خو هر شی د بیالو زمونږ خو اړو شتی نه دقه شان په خپلو ځایونو کې ناست یو. نو هغه وایي چې من فوقهم و من تحت ارجلهم چې کله قرآن ما کولاو کو نو کوم عذاب چې هم د برې نه راشي هم د لاندې نه راشي نو هغه دا دی چې د تېښتې راودي نشته. او الله تعالی چې ویلو چې وما یعلم جنود ربک الا هو، دا الله تعالی فوجونه هغه ته معلوم دي تا ته نو معلوم. ستا خو دا خیال نه چې په معمولي وایرس باندې به د دنیا د ټولو نه اقتصادي طاقت چې هغه چین دی هغه هم وال خوري او د ټولو نه زیاته فوجي قوت چې ټوله دنیا یې په سر راغستې او امریکا هغه به هم وال خوري. نه بله ورځ ټرمپ په خپل تقریر کې خلقو ته وی چې زنانه د سکارپ اچي، هغه سکارپ چې په هغې پابندي وه ځکه چې تاسو ماسکونه کم دي نو په سکارپ باندې به خپل کار چلو. وی موږ چې کله دا حالت ولیدل موږ وی چې یاره دا به څنګه نو چې قرآن پسې رواله. نو په قرآن کې موږ ته یو آیات راغی سوره مومنون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. موږ ستاسو د پاسه چې کوم ګلیکسیز جوړ کړی دی که نه چې په هغې کې په کروړو او په اربونو باندې سیارې دي او ستا د انور نه پکې غټ غټ نورونه دي دا موږ هسې نه دي رخ کړي موږ د دې نه غافله نه یو ښه. نو د دې ډیزاسټر یا د دې کلیمیټي یا د دې عذاب یوه نتیجه دا راووته چې اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے. دا بې د هغه نه دی ځکه هغه ویلي وما كنا غافلین. نو مخکې ویلو چې څه به ته یینې څه به نه یینې زما ستا په سمجھ کې نه راتلل خو اوس به راشي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نو تاسو نه یینئ نو زه په هغې شي قسم خورم چې نه یینئ نو وایرس موږ نه لیدو. اوس موږ ته پته ولګېده چې یاره په دې کچ وایرس کې دومره زور دی چې موږ ټولې په بد حل کړي یو اوس د تېښتې رو هم نشته. وی الله تعالی دا کارونه ولې کوي؟ نو ما پسې بیا په قرآن راواغست چې دا ځمکه تاله دې له نه ده را پیدا کړې او تاله دې له نه ده در کړې چې ته پکې عیشونه وکې، د عیشونو دپاره نه ده. نو هغه تا ته ویلو انا جعلنا ما موږ بیا د هغې دپاره چې کله سوره کهف وکتو نو موږ ته هغه دا ووې انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. موږ چې دا ځمکه دومره ښایسته پیدا کړې په دې کې هم بحرین دی هم مدین دی او په دې کې هم یو طرف ته اسلام آباد دی نو بل طرف ته په دې کې مکه او مدینه دی په دې ځمکه نو په دې کې بل سویټزرلینډ هم دی. نو دا ښکلي ښکلي ځایونه چې موږ تاله راخ کړي دي که نه نو دا موږ د دې دپاره نه دي راخ کړي چې د مالم جبې ته ځې او د مالم جبې د ونو نه مزې هلې نه لنبلوهم ایهم احسن عملا. موږ ګورو چې ستاسو کردار څنګه دي. خوشحال خلق د ناخوشحاله خلقو سوره خیال ساتي او بچی د مور پلار سوره خیال ساتي او معذورانو څومره خیال ساتلی شي او د خپل خالق څومره خیال ساتلی شي. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. په دې به ټول عمر مزې نه کوئ
دا ځمکه به یو پیره موږ هموار میدان کو په دې به بیا هیڅ نه. نو دا یې موږ ته په سوره کهف کې ویلي وو. نو د دې انډیکیشن او نښه به څنګه چې خدای خفه دی. وی بس دا خو اسانه خبره ده. سوره بني اسرائیل مې راواغسه په هغې کې راته ووی واذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها. کله چې د یو کلي مشران او د یو علاقې مشران په ګډو وډو سر شي او بد کارونه شروع کړي، د هغې په شادي حالونو کې دومره خرچه کیږي چې د هغې علاقې د یو کال خرچه پې پوره کیږي، خو هغه په فضولیاتو کې هغه لګوي. او کله چې د یو نظام ججان او جرنیلان او افسران هغه دومره فضول خرچه شي چې هغوی بیا د خپلې لور په واده باندې یوه جوړه په کروڑاو روپۍ د انډیا نه راغواړي او قوم په ډیم پسې لیونی کیږي. او کله چې د یو قوم خلق دومره بې حسه شي چې د 17 ګریډ نه والا تر 20 ګریډ پورې افسران په بېنظیر انکم بېنظیر سپورټ پروګرام کې دغه کوي، داندلی کوي او ټولې پیسې ځان لالي او بیا یې پته هم لګي. او کله چې د حکومت کمیټۍ ته پته ولګي چې د اټې بحران او د چینۍ بحران په هغې کې حکومتي اهلکار ملوثو، نو دا دې نه پته لګي چې په دې قوم اوس عذاب را روان دی. ځکه چې اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها، نو چې کله دی ورانې شروع کړي نو فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، بیا موږ تباه کوو. نو الله تعالی موږ ته په قرآن کې چې کومې خبرې کړې وې په هغې کې د وحی په انداز کې موږ ته دا پته ولګېده چې دا کارونه یو شخصیت یو هستی کوي، بالاتر هستی ده، د هغه سره ډېر شی فوجونه دي، او چې کله د هغې علاقې مشران د هغه نه مخ واړئ نو هغه بیا خراب شي. او دا بیا څنګه ټیکېږي؟ وی امریکن امبیسی کې پوخا یوه میډم وه اهلکاره یا امبیسیډر پریشانه وه، ټولې ایجنسۍ رالې چې میډم پریشانه ده، یو پرابلم دی ورته، او په ډاکټر صاحب پسې رالل. ډاکټر صاحب ویټرنري ډاکټر و، وی چې هر څه الرټ دي، او ځکه چې د امریکې سفارتخانې نه حضرت راغلی، او چې کله راله نو ورته چې وټ از د پرابلم ډاکټر صاحب ورته وی، هغې وی زما دا سپی چې دی که نه پپي هی از اینګري وید می، دا زما نه خفه دی او آی لایک هیم، آی لو هیم، زما ډېر خوښ دی. نو دی زما سره مینه نه کوي، زما نه ډډې ته ګرځي، ما له نږدې نه راځي. ډاکټر صاحب ډېر هوښیار و، هغه ورته یاره ما ته یې پرېږده لږ، او جو شپی پې ما سره به وي. خپل نوکر ته یې وی دا سپی بوځه په غوجل کې وتړه ښه، ځکه دی د سوپو عادت دی، دی د کارپېټ عادت دی، دی د ریخم عادت دی، چې ده ته پته ولګي چې را په دغه کې د غوښانو په منځ کې په ځمکه شپه تېرول څنګه وي. بیا یې نایک خپل نوکر ته وی، هغه به هم جو پټانو ورته وی ته لخته واله او هره ګنټه پس ته یو ډب تمبه، چې ټوله شپه هغه دا چلو هغه پکې ناغه نه ده کړې، خو چې ساعت به تېرېدو جو لخته به ول را پرېښوده. سهار چې میډم بیا راله چې زما سپی څنګه دی، ډاکټر صاحب ورله ډېر ښه جواب ورکړو، وی جي هی هیډ سم میډیکل فزیکل and some psychological problem and we have treated him physically and psychologically and I hope he will be okay. زما دا امید دی موږ سره بیګا سره میډیکل ټریټمنټ هم کړی دی، سایکالوجیکل ټریټمنټ کې اوس پخی اچرای وستو خپل نایکه ولې جو ورمنډې کړې او هغې کې ته وختو، او جو میډم به هم ښکل کړي یا میډم هم ښکل کو، وی ډاکټر صاحب تھینک یو، دا خو ډېر ښه شو. نو کم چې څوک وډبېږي نو بیا پکار چې خپل نایک ورته ور یاد شي. نو که په دې ډب موږ خپل رب یاد نه کړو نو د دې مطلب دی چې هغه سپی زموږ نه ښه و، دا ډېر غټ ډز دی. نو چې کله ته خپل رب یاد کړې نو بیا به هلو تا ته پته لګي. نو الله تعالی مخکې ویلو په صورت سجده کې آیات موږ ولیدو، ولنذیقنهم من العذاب الادنی، موږ به دیله یو وړوکی عذاب ورکو، نږدې عذاب به ورکو، دون العذاب الاکبر، د هغې غټ عذاب نه مخکې. مطلب دا عذاب چې دا په موږ اوس راغلی دی د عذاب ادنا دی، او د دې نه پس یو غټ عذاب بل پکار دی. نو هغه غټ عذاب نه د بچ کېدو دپاره دا یو وارننګ دی، دې ته وارننګ وایي لعلهم یرجعون، شاید چې دی واپس شي. نو که موږ یرجعون ټکی فالو کوو نو بیا به د هغې دپاره پروسیجرز ګورو چې هلکه یرجعون خو ضروري دی موږ یې کوو، که نه کوو نو ورپسې دویم آیات دی ومن ازلمو
ممن ذکر بآیات ربه چاته چې د قرآن درس وشو او آیاتونه ورته پړاو شو خو ثم اعرض عنها بیا یې وي چې زی به مړه دا پخوانۍ خبرې دي نو انا من المجرمین منتقمون موږ به دې بیا غټ سخت بدللو انتقام به تیالو دا اوس مجرم دی دله به سخته سزا ورکو وی لکه د دې نه به هم سخته سزا وي وی دومره غټه سخته سزا چې ته تصور هم نشي کولی نو الله تعالی د هغې سختې سزا نه د بچ کېدو دپاره دا وړه سزا موږ له راکوي چې لږ دې وډبومه چې خپل نایک وپېژنې د امریکې د امبیسۍ د هغې ورکرې خو هغې سپي خپل نایک وپېژنده نو زر ور وختو ته د خپل رب غېږې له ځې او که نه ځې وی ښه وی دا خو به کول غواړي نو بل ځای کې موږ ته ویلو په صورت اعراف کې چې ګوره تاسو چې موږ کوم سزا درکو که نه هغه سزاګانو کې یو دا ده اخذنا اهلها بالبأساء موږ به په تاسو باندې فقر و فاقه راولو او په تاسو باندې به تنګ دستي راولو نو د ملایا مدني به هم ختم شي د امریکې ډالرې به هم ختم شي او په پاکستان کې به تا ته بیا څه میلاویږي نه ځکه دیاړي تا کوله دیاړي نشته والضراء او په تا به مرض هم راولو نو ته بیا ټوخېږې نو بیا به داسې ټوخېږي چې ستا رشته دار ستا وروڼه به هم تا له قریب نه راځي ځکه په لندن کې اوس یو کس مړ دی وایي چې یو ینګ دی د دې نه خو په فیملی کې پازیټیو راغلي کیسونه نو فیملی ته وایي چې تاسو به جنازې له نه ځئ نو بغیر د جنازې نه ښخ شو نو دا ضراء بالبأساء والضراء ولې لعلهم یضرعون چې موږ ته وجاړي نو زموږ دپاره دوه کارونه شو یو یرجعون یو یضرعون یرجعون دا دی چې موږ څه کول هغه اوس نه کوو په پاناما لیکس کې چې کوم کسان انوال دي هغه ټول توبه کوي چې بیا به نه کوو شی واپس ورکوو او موږ چې د حکومت تنخواګانې اخیستې ټک کار هم نه دی کړی بیا به داسې نه کوو او موږ به د سهار په مانځه کې نه وو د اسرائیل پخوانی وزیر اعظمه ګولډامیر په دې پوهېده نو هغې دا خبره کړې وه وی زما سره دا غم دی چې مسلمانان د جمعې په مانځه کې څومره ډېري که دوی د سهار په مانځه کې دومره ډېر شو چې زموږ سره به چل کوي نو تر څو پورې چې مسلمانان د سهار په مانځه کې دومره ګڼه نه وي لکه څومره چې د جمعې په مانځه کې یې ګڼئ که دا یو شان شو ته پوه شو چې دا اوس یضرعون دي ځکه الله تعالی ته چې ته کال کوې که نه نو الله تعالی په یو خاص ټیمونو خاص طور میلاویږي هلکه وایي کال ورته وکړه وایي ټلیفون یې بند دی نو د الله ټلیفون چېرته بند نه وي اوري هر وخت خو ریسپانس هر وخت یو شان نه ورکوي نو په کوم وخت کې چې الله ښه ریسپانس ورکوي یا چربانګ دی نو والمستغفرین بالاسحار نو که ته الله ته جاړې نو د الله د جړا دپاره ښه ټیم چربانګ دی نو چربانګ به ورته پاسې په هغې پسې بیا د سهار مونځ دی من قبل طلوع الشمس ومن بعد غروبه او د نور د پریوتو نه پس او د نور د خطو نه مخکې من قبل طلوع الشمس وقبل الغروب د نور د پریوتو نه مخکې دا خاص ټیمونه دي چې دا ته یوټلایز کې او یضرعونو کې وی خالقه دا خو عجیبه خبره دی وکړه نو دې دپاره خو څه تنظام پکار دی نو یو کار دا دی ستا دپاره چې کوم کسان په قرنطینه کې دي او کوم کسان په کوارنټین کې دي د دې خلقو په تا احسان دی وی په ما څنګه احسان دی وی دا زمونږ هیروز دي ښه وی دی د خپل انفیکشن نه تا بچ کوي ستا دپاره څومره قرباني کوي نو تاله پکار دی چې ته د دې د ضروریاتو خیال وساتې یو خو د هیروز په شان ریسپیکټ وله ورکې او یو د دې په کورونو کې ته د دې تپوس وکړې چې دغه غم یې په ما دی ځکه زما دپاره قرباني ورکوي نو دغه خلق ریسپیکټیبل دی کم خلق چې په کوارنټین کې ناست دی او هغه به 14 دن پس راوځي خپل اکټیویټیز به شروع کوي نو چې دا غي احسان ته په ځان باندې وګڼې یوه ده او دویم دا چې هغه لارې معلومې کړي چې دا الله به په څه رضا کېږي نو یوه موږ بیا وکته چې دا ناروا چا کړې وې تا وی ما نه ده کړې زه هم حکومت کړې حکومت وایي تا کړې نو الله تعالی وایي که سوره نساء کې راته وایم سوره نساء 79 نمبر آیات 79 نمبر آیات راواله او هغې ته وګوره ما اصابک من سیئة فمن ما اصابک من حسنة فمن الله دا څه ښه چې د سره کېږي که نه دا د الله د برکته په تا فضل دی د دې ته ډیزرو کې نه خو وما اصابک من سیئة فمن نفسک دا سوره ناروا چې وشوه تا ته تکلیف در رسید دا مه په حکومت ورړوه مه په پیغمبر ورړوه دا په ځان ورواړوه چې دیس از بیکاز آف می او بیا خپل اصلاح شروع کړه نو که ته وایې چې پلانې داسې دی پلانې داسې دی او وایې چې سړی تا ته وایي چې مړه ته وایي چې ما خو څه کوې که نه نو چې ما خو څه کوې که نه بیا خو نه کېږي سوره نساء 79 نمبر آیات چې دی د هغې تا فالو نه کړو هغه دا دی ما اصابک من سیئة فمن نفسک تا ته چې څه مصیبت در رسي ستا د وجې نه ده وی لکه خپل اصلاح کومه اوس دې پوه کړمه نو څنګه یې وکړم
نو راشه بیا د سوره نساء یو آیات نمبر 147 زه توام او په هغې باندې ستا ټریټمنټ کېږي که کوي هغه څنګه دی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم دا الله ډېر خوږ انداز دی خدای ستاسو په عذابولو څه کوي ما یفعل الله بعذابکم خدای ستاسو په عذابولو څه کوي ان شکرتم و آمنتم که چېرې تاسو شکر وباسو ایمان راوړئ زه خو شکر وباسم وی څنګه شکر وباسې وی زه ایمان مې هم راوړی زه هم چې خدای یو دی او هم چې خدای شکر دی په دې نه کېږي که نه آمنتم دې ته وایي چې ستا پړه کې عقیده کینی او ستا ارزو دی چې دین په دنیا غالبي او ستا جستجو دی چې دین په دنیا غالبي کله چې ستا ارزو جستجو په یو ډایرکشن کې شو د دې مطلب چې ته رښتینی خو ستا ارزو خدای راته سهار مال په دعا کې سوال کې وایي خدای اسلام غالب کې او کفر مغلوب کې او جستجو ټوله د کفر دپاره ده دو الفونه دي یو ته امریکا وي یا بل ته الله وي ستا کوشش ټول دا دی چې امریکا به څنګه رضا کېږي نو که ته د امریکې په ځای د الله د رضا کوشش وکړې نو بیا به ستا سره ښه وشي نو ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم دو کارونه وکړه ایمان مضبوط کا او شکر ادا کا مطلب چې فعلی فزیکلی ایکټیویټیز داسې شو کا چې ته الله طرف ته راغی بای هغې نه بیا پته لګي ښه وی لکه دا خبره خو دې ښه وکړه نو دا به څنګه کېږي وی دا به داسې کېږي چې د خدای درکړي شوي نعمتونه د خدای د رضا دپاره استعمال کا وی که نور سنې سترګې خو سره دي که نه که نور سنې ژبه خو سره ده که نه او که ستا سره لاس خپې دي هغه هم د خدای د رضا دپاره استعمال کا او دا به ستا د شکر انداز شي ځکه شکر دې ته وایي چې د خدای نعمت د خدای په رضا کې استعمال کړي او بل ځای کې بیا صورت انفال کې راته بیا بل چل ښیي و یو بله خبره ده وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم الله دې له عذاب نه ورکوي کله پیغمبره چې ته په دې کې یې مطلب ته داعي او ته دې جنت ته رابلې چې ته سوی موږ دې ته څه نه وایو نو مفسرینو ته دا راایستلې ده چې نه چې د داعي بېعزتي به نه کوې نو که ته وایې چې زه د عذاب نه بچ شم نو بیا به داعي ریسپیکټ کې نو چې تر څو پورې داعي ستا په کلي کې یي او تا داعي د کلي نه ایستلی نه او تا هغه له سزا ورکړې نه نو تا ته موږ عذاب نه درکو وایي الله تعالی وایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم چې ته یې شړلی نه یې ځکه چې د مکې خلقو وشاړه نو په بدر کې والو خوړل او یا کسه ته مردار ولی شو ځکه پیغمبر یې شړلی نو که ته د پیغمبر فالوورز شړې او د هغې سره داسې سلوک کې چې ستا د پنجاب پولیسو د تبلیغي جماعت د کسانو سره داسې سلوک کړی چې نور خو څه کوې خو ستا د پنجاب اسمبلی سپیکر چغې کړې چې دا ناروا ده او تبلیغي هغه خو د خدای د رضا دپاره ټول کار کوي لیکن دغه الفاظ دا چې وہ لاوارث نه ہے نو هغه لاوارث ورته ونه وی نو چې هغه پې خفه شو مطلب چې څه زیاتی شوی دی او هغه غریبانان وایي چې په سرکاري ګاډي کې موږ روان یو او بیا هم پولیس موږ تنګوي او وایي چې دا مدني ریاست دی نو چې کله ته د تبلیغي بېعزتي کې نو دا د پیغمبر د فالوور ته بېعزتي کې نو وانت فیهم ولا شرط پوره نه کو نو د عذاب نه د بچ کېدو یو طریقه دا ده چې څوک د الله د دین دپاره کار کوي چې هغې ته ریسپیکټ ورکړي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون دویم دا چې استغفار وایه نو دوه کارونه شو یو استغفار ویل دي زما ستا په ذمه او یو زما ستا په ذمه د دیندارو خلقو ریسپیکټ کول دي یو دا چې آمنتم و شکرتم که دا دواړه تاسو کوئ نو زه تاسو له عذاب نه درکوم وی په پاکستان دپاره خطرناک صورتحال چې اوس دی هغه دا دی د پاکستان دپاره وایي چې کوم کیلکولیشن دی کړی دی نو په دې حالاتو کې کو 15 لکه خلق مړه شي الله دې کړي چې دروغ شي خدای دې نه کړي خو کیلکولیشن چې یې کړی د برطانیې په کار دا چې تقریبا 5 کروڑ کسان مړه شي او برطانیې په خپله اوس پرون هغې یو اعلان کړی دی چې که زموږ 2000 کسان مړه شي نو خیر دی موږ دې ته منټلی تیار یو او امریکا خو اړو په حساب کې نه ده وی دا ولې وی دا ځکه چې د پاکستان په آبادۍ د خدای رحم دی په دې کې 65% نوجوانان دي او د دې اکثریت سموکرز نه دي جبکې د عربو اکثریت سموکرز دي په اردن کې ما کتلیو چې د 20 کالو نه والا تر 13 ساله پورې ماشومانو یا چیلمز کو یا سیګریټس کړ او رنګونه یې ښه ښایسته او ټوخېده زما په مخ کې یو ټوخېدو ما بلډ به غورځی که خیري نو چې څوک سموکینګ کوي او څوک ډرینکینګ کوي او ته ټینګېږي نه نو چونکې په دغې خلکو کې سموکینګ اینډ ډرینکینګ زیات دی نو د وایرس یوه عمله د هغې دپاره جانلیوی
نو موږ بیا د الله شکریا ادا کوو چې خره چې د پاکستان باشندگان یو او ډرنکرز هم نه یو او سموکینګ هم پیژنو، موږ خپلو عالمانو پوه کړي یو چې دا کار به نه کوئ. نو چې موږ سموکینګ ډېر نه دی کړی نو خدای به خیر کړي. نو د پاکستان 65% آبادي چې د هغه نوجوانان دي، دا په مقابله کې د جاپان 80% بوډاګان دي. یعنې په 100 کې صرف 20 ماشوم هلکان دي، باقي ټول بوډاګان دي. او څوک چې تللی دي جاپان ته نو هغه وایي بوډاګان دي. زموږ یو ډاکټر صاحب تللی، هغه ما ته وی یاره وی دومره بوډاګان دي که نه سړی ورته حیران شي. نو دې وجې نه او بیا په برطانیه کې 70% بوډاګان دي او په امریکا کې 65% بوډاګان دي. ځکه چې هغې ورته چلو خو نو بوډاګان پاتې کېږي، نوجوانان ځکه نه راځي چې ښځې ودونه نه کوي. که واده وکړي نو بچي راوړو ته تیارې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته مخکې ښوولي وو چې داسې ښځې سره واده کوئ الودودو چې بچي راوړي او هغې مینه کوي. دا دوه صفتونه یې مخکې ښوولي وو. نو چونکې د یورپ ښځه اوس نه بچي راوړي او نه مینه کوي نو هغې ته دغه پرابلم پیدا شو. نو په دې لحاظ سره چې پاکستان په دې دغه کې دی چې هغې کې دغه کسانو نه د بچ کولو دپاره به موږ څه کوو، نو زموږ دپاره 3 خبرې شوې. په حیثیت قوم په 70 سال کې موږ صرف 2 کارونه کړي چې په هغې باندې زموږ سترګې لږې اوچتې دي. یو قرارداد مقاصد، موږ د آیین حصه جوړه کړې ده، خدای دې ولا اجر ورکړي چې چا کړی اگر چې په خلقو نه لګي. دویم موږ قادیانیان په 70 په آیین کې، د 72 په آیین کې، د 71 په آیین کې هغه اقلیت ګرځولی دی، هم په ډېرو خلقو نه لګي. دا 2 صرف داسې کارونه دي چې په دې باندې زموږ الله ته سترګې لږې اوچتې دي. الله دې کړي چې د دې د برکته موږ د خپل پیغمبر په وسیله د دې آفت نه خلاص کړي او دا آفت زموږ نه لرې کړي. نور موږ یو خاص کار نه دی کړی په حیثیت قوم او په حیثیت افراد. زموږ دا حل دی چې موږ په بې نظیر سپورټ پروګرام کې غلا کوو، په هغې راته ځان بد نه ښکارېږي. نو او موږ د NGO امداد ټول کورونو ته وړو، هغې راته ځان بد نه ښکارېږي. او چې چېرته ظلم کېږي نو موږ د ظالم ملګرتیا کړې ده. څوک چې د ظالم ملګرتیا کوي نو الله د کافر عادل ملګرتیا کوي، خو د ظالم مسلمان ملګرتیا نه کوي. نو په کوم حالت باندې چې موږ مولا ضعیف لیږلی و د پاکستان نه، په هغې به الله ته توبه وباسو. او په کوم حالت باندې چې موږ د پاکستان نه امریکې له د هوایي حملو اجازت ورکړی و، په هغې به الله ته استغفار غواړو. هم یستغفرون. او بیا خپل جماعتونه به د منځونو نه ډک کو، د منځګزارو نه ډک کو، او بیا د هغې خلقو امداد به کوو چې څوک بې اسري دی، څوک دیاړمار دي. راځئ چې په خپلو انګولي کې اوبه ډېرې کو او خپلو ګاونډیانو له ټوله سالن خرچه موږ برداشت کو. او راځئ چې کم کسان په کوارنټین کې دي د هغې د فیملی سپورټ موږ وکړو. او راځئ چې په خپلو عادتونو کې، ځکه دا جنگ د بارت سره نه دی، دا د عادت سره دی. نو عادت زما دا چې ما به پرنجی کوم نو ما به لاس داسې کول. اوس خپل عادت بدلوم، نو که پرنجی مې کوم نو لاس به داسې کوم. کحنې کا استعمال، سنګل به استعمالوم. عادت زما دا چې زه به هر وخت په ګڼه کې خوشحاله وم. نو زه د بارت سره مې جنگ نه دی، د عادت سره مې جنگ دی. نو د عادت سره به جنگ دا کومه چې زه به اوس د ګڼې نه ځان ساتم. خلقو ته به وایم چې ایوایډ ګیدرینګ، سوشل ګیدرینګ به ایوایډ کوم، ځکه چې زما نه چاته ونه لګي، ما ته چا نه ونه لګي. او عادت زما دا و چې زه به پوخار چا سره میلاویدم نو ما به هینډ شیکینګ سلام کاو. نو ما سلام ځکه کاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صافحو. خو چې کله ما د رسول الله سیرت وکتو چې هغه د بنو ثقیف د خلقو نه کله هغه بیعت کوي ورسره نو لاس ورسره میلاوي، نو یو کس ته پکې متعدي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت پیغمبر د هغه سره لاس نه میلاوي، هغه ته وایي ستا بیعت هسې وشو. مطلب دا چې څوک سسپیکټډ دي چې هغې کمیونیکیبل ډیزیز دی او د هغه نه به مرض خورېږي، هغه له پکار دي چې چا لاس نه ورکوي، بل له پکار دی چې هغه ته لاس نه لي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پاک د خواږه لاسونه هغه یو زنانه له نه دي ورکړي په بیعت کې، نو د زنانه سره هینډ شیکینګ نشته. او یوې هغې متعدي له نه دي ورکړي چې دا متعدي بیماري وه، هغه ته یې ویې ته ستا بیعت هسې وشو. او بیا دا چې کله د هغه دغه راغی په شام کې او ابو عبیده بن جراح چې امین الامت ورته ویلی شي هغه پکې شهید شو، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی چې راوځه، هغه وی نه راوځم. نو د صحابو په عمل کې زموږ دپاره نمونه ده. نو هغه وی ځکه نه راوځم چې د دې نه به انفیکشن بار خور شي او زما ملګري چې هغه به حوصله وغورځېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې کوم ځای اوبه هغې نه مه وځئ،
چې کوم ځای اوبه هغې ته به نه ځئ. نو موږ هم کوشش کوو چې هغې ایریا ته نه ځو، ځکه زموږ پیغمبر موږ ته ویلی دی. او معاذ ابن جبل د هغه د شهادت نه پس معاذ ابن جبل بیا امیر شو، او د هغه د شهادت نه پس چې هغه بیا هغه بل دریم نمبر کس چې هغه کله دغه شو امیر شو، نو هغه بیا دا ووی چې خلقه سعد بن ابي وقاص دا یو جلیل القدر صحابي دی او دا یو زورور شخصیت دی. هغه بیا اډر وکړو چې تاسو لرې لرې شئ د یو ځای نه، ځکه دا افت نه دی، دا اور دی، د یو نه بل ته لګي. ګوره اور دی څنګه چې شونټۍ باندې اوري، بله شونټۍ ورته نږدې نه به ترې اور علي. نو هغه دا الفاظ ووی چې دا عذاب دی، دا اور دی، دا د یو نه بل ته لګي. نو سب پهاړو میں پھیل جاؤ، نو ټول غرونو ته لاړ شئ او چېرته کې ځان له کښېنئ. ګوره کوارنټین هغه تصور یې ورکو، او چې کله هغې لرې شو فوجونه یو بل نه خواره شو او لرې لاړل، نو هغه عذاب ختم شو. نو هغه مرض چې ختم شو، نو دا رپورټ چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پیش شو، نو حضره هغه په هغې بد ونه ګڼل. د دې نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته ویلو چې ستاسو په ما باندې په تاسو باندې زما د سنت فالو کوئ او زما د صحابه سنت فالو کوئ. نو دا مونږ چې ډډې ته کېږو، نو څنګه هغه صحابي چې هغه خپلو ملګرو ته چې ډډې ته شئ، نو مونږ د دې وجې نه ډډې ته کېږو چې په دې کې زموږ دپاره یو خیر دی. او بل دا چې مونږ یتضرعون به کوو، د هغې لپاره څه کلمې دي: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا یو اسانه دعا ده چې سار او ماښام یې ډېرې پیرې وایو. او یو بله دعا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا 313 پیرې د ورځې ویل غواړي چې دا وایو. او د دې نه مخکې وروستو د درود شریف اهتمام کوو. یو طرف ته استغفار، بل طرف ته درود، او بل طرف ته دعاګانې ویل، او بل طرف ته وسایل استعمالول، او چې الله تعالی زموږ نه د ټول امت نه او د پوره انسانیت نه د عذاب لري کی، او الله زموږ نه رضا شي. څنګه چې الله یونس علیه السلام نه رضا شي، هغه د مهي نه راایستلی، داسې موږ د دې بلا د خولې نه وباسي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.